لوی لوی شیطانان دا یو ځای شو او دی یو کمیټي جوړ کړه. شیطانانو کار سي کمیټي جوړول، یو کمره کې کمیټي جوړ کړه، هغه له نوم کې خو دارالندوا. دارالندوا د مشورې د جرګې ځای او دی مشورې لا ځان شیطانو مورسو، ابلیس لعین شیطان لکه که شعر کې د الله د رضا د پاره دا د قرآن د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړه کې سورت انفال دا 27 نمبر آیات نوالی تر 34 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه کې دعوت د دین نبی علیہ السلام ورکاو، مشرکان لوی لوی سټي لوی لوی شیطانان دا یو ځای شو او دی یو کمیټي جوړ کړه. شیطانانو کار سي کمیټي جوړول، یو کمره کې کمیټي جوړ کړه، هغه له نوم کې خو دارالندوا. دارالندوا د مشورې د جرګې ځای او دی مشورې لا ځان شیطانو مورسو، ابلیس لعین شیطان او دې د یو بوډا سړي شکل کې راغی. دا خو خاص مجلسو دارالندوا کې د هر قبیله مشر باندې تراته هر سړی باندې شورات دی. شیطان د بوډا سړی شکل کې راغی، دی ورته وی دلته سکه بابا دلته خو خاص میټینګ چلیږي. دو ورته وی چې زه خو راغلم د نجد نه ډیر لري زینه راغلم غرنه، او تاسو چې کوم میټینګ کوئ نو زه هم هغه کې تاسو سره شرکت کول غواړم. تاسو او زما مقصد یو دی چې دا سړی زمنګ دین رواني د دې مکی نه وسته غواړي. یو سړی پاسې دا چې داسې ووکو دیو کمره کې بند کو وبې تړو، یو وړګو باندې سورې به پریدو او دې کې با سورې تیر شي نو د لوګي او تندې راسه به مړ شي. دی شیخ بوډا نجدی چې کوم نجد نه راغلی او دوی دا مشوره صحیح نه ده، تاسو به دې کمره کې وتړئ بند به کړئ نو د ملګري به راشي او دې به خلاص کړي. دویم پاسې د داسې به وکړو دی به اوښ باندې سور کو وبې تړو او د دې مکې حدودونه به بار کو نو بل طرف ته به لاړ شي. دغه بوډا بیا پاسې د ویل دا مشوره هم ښه نه ده، دی چې بل طرف ته لاړ شي ځان نه به نور ملګري پیدا کړي، بیا به هغوی به تاسو حمله وکړي او هر څه به تس نه شي. ابو جهل را پاسید، زما رای دا ده چې دی وجل غواړي او یو سړی دی نشي وجلی ځکه د دې قوم ډیر ضرور دی، بنو هاشم دی، د عبد مناف لوی قبیله ده، ضرور قوم دی. داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو سړی مخامخ شي، هر قبیلې نه به یو ځوان راشي او ګڼ به په ده باندې یو ځای حمله وکړي نو بیا به د چا نه بدل اخلي. او شیطان بوډا به دې ډېر خوشحاله شو چې دا بالکل صحیح خبره ده. دی چې کله مشوره وکړه نو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه ته الله جبرائیل راولېږه چې دی بېمانو دا مشوره کړې ده ستا د وجلو منصوبه ده او ته دا ځای پرېږده او هجرت وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور کې حضرت علی راوبله چې زما بستره باندې ته سمله زما کټ کې او دا پلانی سړی امانتونه دي دا به ستا هغې ته ورسوي. او نبی علیہ السلام د کور ووته، ابو بکر ځان سره او غار سور ته لاړل. غار سور یو تنگ سوری دی، سړی پکې نیغ نشي تلی، یا به د خپو طرف نه ځي یا به ملاس ته ځي. نو دغه ځای کې کونتره راغله او جاله یې واچوله، یو جولا راغی هغه هم جاله واچوله. 3 ورځې د شپې نبی علیہ السلام دغلته تیر کړو. دی چې کله راغلل نو وی قتل چې محاصره وکړه د کور نه، نو دی خو حضرت علی پیژنده، نو هغه ته وویل چې هغه ستاسو پیغمبر څه شو؟
زه خو نیم خبر زه خو دلته ملاسم ځان لا نو د دې دغه منصوبه الله ناکام کړه دلته د هغې ذکر کوي د دې ځای نه اوس د قرآن درس شروع شو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا الله کتاسو تقوا وکړه ان تتقوا الله کتاسو تقوا د الله اختیار کړه یجعل لكم فرقانا نو وبګرځي تاسو لرا بره ان تتقوا الله کزان کې تقوا را وستا یجعل لكم فرقانا دربکی تاسو لرا فتح نصرت لوی شه دې تقوا پرهیزګاری کله چې انسان کی پرهیزګاری پیدا شي او دې ځان د هر قسم خیانت نه بچ ساتي نو دل الله بیا بره ورکي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا الله کتاسو تقوا وکړه یجعل لكم فرقانا وبګرځي الله تاسو لرا بره ويكفر عنكم سيئاتكم او لری بکی تاسو ناس تاسو بدحالی معاشی بدحالی دا غربت تے افلاس تے مہنگائی دا د دې حل قرآن سے پیش کی تقوا ويكفر عنكم سيئاتكم لری بکی تاسو ناس تاسو بدحالی الله به خوشحالی راوړي ويغفر لكم بخنبو کی تاسو تا والله ذو الفضل العظیم الله خاوند ډېر لوی فضل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تقوا وا نو زکه ول الله بره ورته وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کا هغه وخت چې مکر وکړ تا سره پیغمبره کافرانو لیثبتوکا چې بند کی تالرا او یقتلوکا یا وجنی تالرا او یخرجوکا یا وشړی وباسی تالرا ويمكرون دی چلول کی مکر کی ويمكر الله او د دې مکر الله ختمي والله خير الماكرين الله غرا بهتر تدبیر کونکي دي واذا تتلى عليهم آياتنا کل چلستل کېدل پتی باندې آیتونه زما قالوا ندیول اصل مسئله قران نو قد سمعنا من واورید لو نشاء کمن اوغاړو لقل مثل هذا نوبويو پشاند دي دا څنګه قران چې ته موږ ته بیانای دا سه قران خو موږ هم نه ځان نه جوړولې شو ان هذا الا اساطير الاولين نه دا قران مگر قصې د پخوانو خلقو موږ مدغه سی اوسو قصې راجمه کو کتاب شکل بولور کو واذ قالوا کل چې دی ویل خیره وکړه اللهم ای الله ان کان هذا کوي دغه سړی دغه پیغمبر هو الحق رشتنی من عندك استاد طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء نور من باندې کانی دبرنا من دې نه منو د قران نه منو او ته من کانی را ورنو ورو او اتنا بعذاب الیم یرا ولا من تبل عذاب دردون کې الله وی عذاب خو زکه نه راولم چې زما پیغمبر تاسو کې موجود دی او زما قانون قاعده دار چې زما پیغمبر رحمت ته وما كان الله ندي الله ليعذبهم چې عذاب ورکی دیتا وانت فيهم او ته موجودی دی کې پیغمبره اے پیغمبره استا وجود بابرکات چې مکه کې ته موجودی نو زه بدیل عذاب نه ورکوم زکا چې فرعونانو موسی علی السلام باندې بدفعلی اغستی و چې دا عذاب خو دغه وجه راغی وما كان الله معذبهم ندي الله چې دی عذاب ورکی وهم يستغفرون او حال دای چې دی بخنه غواړي بعضی هغه کمزوري مسلمانان چې مکه کې وغي به استغفار کو
نو ځکه الله عذاب نه راوست. یا دغه مشرکانو به چې کله استغفار کو نو بیا آخرت کې کوئی فائدہ نشته، خو دنیا کې الله عذاب نه راولي. نو بیا یې ولا مدینه کې بدر کې ولی سزا ورکړه. وما لهم صدیدی لرا الله يعذبهم الله چې عذاب ورنکي دی الله وهم يصدون عن المسجد الحرام او حال دا چې دی بندي خلق لرا د مسجد حرام نه. دغه مشرکان بې ایمانه دی نبی علیہ السلام او صحابه د عمرینه منع کړیو او دی به د بیت الله نه خلق بندول منع کول، نو ځکه ول الله عذاب او سزا ورکړه. وما كانوا اولیاءه او نو دغه مشرکان اختیارمند بیت الله، ان اولیاءه ندی اختیارمند بیت الله الا مگر المتقون هغه څوک به چې متقیانی. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دین نه پويږي. دی خو مشرکان دي، مشرک سره بې ایمانه دی به د جمعات او د بیت الله څنګه متولی جوړي. وما كانوا اولیاءه ندی دی متولیان، ندی دی واقدار اختیارمند بیت الله، نشی کې دی د اختیارمند بیت الله مگر متقیان او دی خو متقیان ندی. یا بل معنا وما كانوا اولیاءه ندی دی دوستان الله او نشی کې دی دوستان الله مگر متقیان پرهیزګار. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیادتینا نه پوهیږي. د جمعات متولی او خادم به هغه سړی چې دی د الله ولی دی، متقی پرهیزګاری، غل نه بې ایمانه فاسق فاجر دروغجن. دا قرآن صریح آیت دی. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاؤه ندی متولیان د جمعات د بیت الله. د جمعات خادم متولی به هغه سړی چې هغه متقی پرهیزګار دنیادار نه دیندار. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دین نه پوهیږي. یا د الله ولی به هغه سړی چې هغه متقی، یو سړی لیونی بربند ګرځي غټ غټ بریتی ساتلی موز نه کوي روزه نه نسی و دې رسېدلی دی الله ولی دی. د الله ولی به هغه سړی چې هغه متقی پرهیزګاره، پنځه وخت موز کوي، باشرۍ وضاقته کې برابري، دیندارۍ او غل نه، کرب نه، خیانتګر نه، متقی او پرهیزګار سړی د الله دوست. ای ماته وګوره، ماته وګوره، اوس شعر کا، اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې؟ اوس شعر کا. یا خو خدای پاکه